لہذا او فرمایل چې زما محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوی ته ووایه ایا تاسو الله جل شانه ته د هغه څیز خبر ورکوي چې په اسمانونو کې او په ځمکه کې چرته د الله په علم کې دا نشته او الله تبارک وتعالى د دې ټول شریکانو نه پاک دی او بیا مشرکین دا اعتراض کو چې دا شرک دا خو مونږ پلار پنیکو دقه ترتیب را روان دی الله جل شانه فرمایل چې ابتداءً د آدم علیه السلام نه واخله تر نوح علیه السلام پورې دا لس پشته د انسانانو د شرک نه پاک په عقیده توحید باندې قائمو د نوح علیه السلام په زمانه کې د شرک آغاز هغه وشو او د هغه زمانه خلکو د خپل مشرانو تصویران او بوتان جوړ کو یغوث یعوق او نصر چې کوم سوره نوح کې ذکر دی داغي عبادت شروع نو لہذا الله تبارک وتعالى د فیصله او ورځ مقرر کړی دی کچې دغه مقرر نه وینو د دوی په دې شرک باندې د دوی په دې کفر باندې مخکنه په دوی باندې عذاب راغلی وي خو چون کې د هر څه یو نیټه او وخت مقرر دی نه چې کوم آیت مبارکه دی آیت نمبر 20 پدې کې هم د مشرکین یو اعتراض را نقل کړي او داغي جواب الله تبارک وتعالى ارشاد فرمایي ويقولون او دوی وی لولا انزل عليه ولنازل نشوا پد باندې آیه سنخه من ربه د رب طرفنا فقل نتوتو انما الغیب بشکا د غیب علم لله یو الله ته فانتظروا پس انتظار کوي تاسو انی معکم بشکا زهم تاسو سره من المنتظرین د انتظار کوونکو نیم ويقولون لولا انزل عليه آیه من ربي ولیو نخا یو معجزه اگر نازل نکړو شو په د باندې دوی د معجزاتو نه مراد دا غشتو چې یاره مونږ چې ورته څنګه وایو نو هغه شانتي د کوي یا د فرشتي راشي او راکوشي او زمونږ په مخ کې د وایي چې یاره دا د الله پیغمبر دی مونږ به هله ومنو یا د دنه مخ کې رستو د سونی چاندي جواهرات او د دولت ریل پیل وینو مونږ به وی چې او دا واقعتا پیغمبر دی او یا چې زمونږ د خوخي مونږ ورته معجزات پیش کو او دی دغه مطابق او چلیږي حالانکه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم حیات طیبه جن مبارک سره په معجزه وا ابتدا نه تر اخر پوری د دوانو جهانو سردار مبارک جون دا د معجزاتنا ډکوا او بعض اوقات د دې مشرکینو په مطالبه باندې هم دوانو جهانو سردار چې د هغه معجزه وړاندې کړه خدا هغه باوجود چونکه دوی چې انکار کوي نو د ضد او د عناد په بنیاد باندې کوي لولا انزل عليه آیه من ربه ولنازل نشو په دې باندې د طرف ته سنخه او لوی معجزات قرآن عظیم الشان پشانتی یو بے مثل او بے مثال کتاب دی او باوجود د دینه چې هغه د خپل تمام تر قوت او طاقت استعمال کو د یو سوره کوثر د مثل پیش کولو نه عاجز شو بے بس شو ان اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر دا به تلاوت کو دی بچ کم کسرا وستو او کم شاعر او ادیب او کم ماهر نه ماهر کس بدوی راوستو چې را دي سوره کوثر چې کم په بیت الله کې ځلند کړی شوی دي جواب ورکا نو هغه شاعر او ادیب او ماهر او داغه زمانی د فصیح او بلیغ افراد نه یو فرد براغي او هغه به پړاو کو ان اعطيناك الكوثر
فصل لربك وانحر ان شانك هو الابتر. ورپسې وایي چې ما هذا قول البشر، دا د انسان کلام نه دی. اخره کې پسې دا وی چې دا د انسان کلام نه دی. او بل طرف ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ژوند په خپل باندې سراپا معجزه وا. مخکې آیتونو مبارکو کې تیر شو فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، ما ستاسو په منځ کې 40 کاله ژوند تیر کو. آیا دا معجزه نه ده؟ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت الله علیه سره یو کس 6 میاشتې تیر کو، د په خانقاه کې پاتې شو 6 میاشتې. او 6 میاشتې پس چې کله روانېدو نو ورته وایي حضرت زه خو راغلی وم چې تا ستا مې ډېر صفتونه اورېدلي وو چې ته صاحب کرامت بزرګي، خو ما پتا کې څه کرامت ونه لیدو، نو لہذا زه اوس دنه واپس ځم. نو حضرت تھانوی رحمت الله علیه ورته وفرمایل چې تا دا راته ووایه په دې 6 میاشتو کې زما د ژوند نشیب و فراز او د کېدل را پاسېدل معاملات اخلاقیات هر څه تا وکتو. په دې 6 میاشتو کې یو عمل زما ته داسې کتلی چې خلاف سنت وي. هغه چې نه ستا خو اوړنا بچونا دین دی، ستا 24 غنټې د سنت مطابق دی. زما ذهن کې خدا و چې ته په هوا کې الوزي او ته چې د داسې بکې او ته چې د داسې معجزانه کارونه بکې. او تھانوی رحمت الله علیه وته فرمایل چې د ټولو نه لوی کرامت هغه دا چې د یو مسلمان ژوند د سنت مطابق تیر شي. دینه لوی کرامت نشته دی. یو سړی چې د سنتو نه خلاف رواني او د ظاهر د شریعت او د سنت خلاف وي او دی په هوا کې الوزي، نو دا شیطان دی، دا بزرگ نه دی. ټولو نه لوی بزرگ او الله والا کس هغه دی، صاحب کرامت بزرگ هغه دی چې داغه 24 غنټې ژوند د سنت مطابق وي. داغه لباس، داغه اخلاق، داغه معاملات او داغه گفتار، داغه لین دین، دا هر څه چې کله د سنت مطابق شي د دینه لوی کرامت او لوی بزرګي هغه نشته دی. نو لہذا مولانا اشرف علی تھانوی رحمت الله علیه د ژوند چې کله موازنه وکړي شي تقریبا 1400 کتابونه 1400 کتابونه هغه لیکل شوي دي او د ژوند حساب لګول شي او د کتابونو حساب لګول شي. نو ژوند هغه عمر هغه لمحات او شپې ورځې کم راځي او کتابونه ډېر ښکاري. دغه وجه علما فرمایي چې دا د هغه کرامتو د وخت هغه برکتو چې الله تبارک وتعالى کم دي تور کړو. او یو علم دی چې هغه ته ارکان اسلام عقل کې نظر مې چې ستوي، یعنی دا او دس مون کو یو خو شرعن د شریعت حکم دی، عقلن پدې کې څه کمال دی. غسل چې کله احتلام وشي جنابت وشي نو غسل فرض پدې کې یو خو د شریعت حکم دی چې غسل کوي. عقلن پدې کې څه کمال دی او د عقل په نظر کې دا په ټوله دنیا کې د اسلام په تاریخ کې دریو فقهاو، دریو محققینو، دریو مصنفینو په دې باندې قلم اوچت کړی دی ارکان اسلام عقل کې نظر میں. پاغه کې 2 عرب علما دي چې بای کم شریعت چې موږ له حکم را کړی دی، عقیده توحید دی، عقیده رسالت دی، عقیده معاد قیامت دی وغیرہ وغیرہ د دې عقلن د دې حکمت په دې کې څه دی دی باندې 3 مصنفینو کتاب قلم اوچت کړی دی. 2 عرب دي او یو چې د مولانا اشرف علی تھانوی رحمت الله علیه دی. هغه کتاب شته موږ سره ارکان اسلام عقل کی نظر میں او په بر صغیر پاک او هند کې په ټولو کې لومبي مصنف هغه د مولانا اشرف علی تھانوی رحمت الله علیه په دې باندې قلم اوچت کړی دی او د دین اسلام یو حکم د عقل په نظر باندې هم ثابت کړی دی. شریعت خداوی چې موږ کوا، عقل هم دا تقاضا کوي چې موږ په دې طریقې سره کوا، چې کله د اودس ضرورت شي نو چرندام کوا. شریعت خداوی عقل هم د خبرې تقاضا کوي. وجه یې څه ده؟ دغه وجوهات. په بهر حال د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنت مطابق او د کېدل را پاسېدل خوراک اسکاک دا چې کله د مسلمان ته حاصل شي دینه لوی کرامت او بزرګي نشته دی. نو دغه مشرکینو چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک ژوند په خپل سترګو باندې کتل او چې سره په معجزه وا، ابتدا نه انتها پورې سره په معجزه وا، هغه خپل اخلاق، خپل معاملات، د دشمن سره هم نرمي او سلويخ کاله هغه کردار او کرکټر او کریر د دې مخ ته موجود. خدای باوجود وی لولا انزل عليه آیه من ربي،
د باندې څه نښه ولې نه نازلېږي، یو معجزه ورته ولې نه ملاویږي، حالانکه د سپوږمۍ هغه دوه ټوکړې کېدل او د نبی علیه الصلاۃ والسلام لاسونو مبارکو کې ابو جهل راشي چې راته دا وایي چې زما په دې لاس کې څه شی دی، نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایي زه به نه وایم چې دا څه دی، ستا لاس کې چې کوم دی هغه به وایي چې زه څوک یم. د ابو جهل په لاس کې چې کوم کنکر هغې نه اواز راغی چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. د دې ټولو معجزاتو لیدلو باوجود صرف د ضد او عناد په بنیاد باندې وي لولا انزل علیه آیه من ربه، په ده باندې ولې نښه نه نازلېږي. نو چې کوم خلک مني چا کې د منلو صفت وي نو هغه د الله تبارک وتعالی طرف نه ورته هدایت ملاویږي او هغه فمن شرح الله صدره، الله تبارک وتعالی چې د چا شرح صدر وکړي نو د دین اسلام دروازې هغې دپاره کولو کړي، او چې چا په سینې باندې ختم الله علی قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم، د چا په زړه باندې الله تبارک وتعالی چې کله مهر ولګوي نو بیا د پیغمبرانو معجزات هم ورته نه ښکاري، د اولیاء کرامو کرامات هم ورته نه ښکاري، د دین اسلام حقانیت هم ورباندې نه کولاویږي، د خپل ځان نه علاوه په ټوله دنیا باندې هغه بدګمانه شي. نو لہذا الله تبارک وتعالی فرمایي چې فقل تو ورته ووایه انما الغیب لله، د غیب علم یو الله سره دی، چې څونه معجزه الله رب کائنات معجزات را کړې ما ته را کړې دی، نور ستاسو په خوښه باندې تاسو ته معجزات نشي وړاندې کولی. فانتظروا، انتظار کوئ، انی معکم من المنتظرین، زه هم تاسو سره د انتظار کوونکو نه یم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. زموږ د جمع یو ملګری د هغه یو بیمار دی، اپریشن یې کړی دی، دعا ورته وکړئ الله تبارک وتعالی سره د ټولو بیمارانو ته شفای کامله عاجله نصیب کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد.